سابقه آرمی چیف جنرال قمر باجوا او جنرال فیض حمید په خوله باندې مونږه د عمران خان حکومت راغورځولې ده جی. مولانا فضل الرحمن صاحب ډېر غټ انکشافات کړي دي. مولانا د غټ رازونو نه غټې پردې اوچتې کړي دي. کم غټ رازونه دي. د حواله سره اهم اپډیټس دي. بل آیا پی ټی آی په حقیقت کې جی یو آی سره اتحاد کوي او دا کم قسم اتحاد دی او کې پی کې کې بټون نډمبنې چې کم حکومت راځي هغه کې به کې پی کې ته صحت کارت بحال کیږي. د هغه حواله سره هم وزیر اعلی امین ګنداپور ډېر اهم اعلان کړی چې په هغې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. نور هم څه ډېر اهم خبرونه دي چې سره په دې ویډیو کې ډسکس کوم. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ جي. ټول مخکې په عمران خان باندې خبره کوو ځکه عمران خان به چې کمې خبرې کولې هغه ټولې رښتیا شوي دي. عمران خان به چې څه هم وي هغه دا د سرورو ریښه ثابتېږي جي. د عمران خان غټ مخالف چې کوم دی مولانا فضل الرحمن صاحب هغه یو غټه ګواهي ورکړې ده. دا خبره مخې ته راغلې ده چې تحریک عدم اعتماد او عمران خان حکومت د چا په خوله مونږ راغورځولې دي. نو مولانا فضل الرحمن صاحب د دې خبرې نه پرده اوچت کړې ده. تحریک عدم اعتماد د ټول سیاسي جماعتونو فیصله وه. ټول سیاسي جماعتونه یو ځای شول او د عمران خان حکومت راغورځولو او د عمران خان حکومت عیني طریقې سره ختم کړو. هغه وخت عمران خان چغې وهلې چې زما حکومت چې کوم دی د یو سوچه سمجه پلان په تحت یو سوچه سمجه منصوبې په تحت یو سوچه سمجه سازش په تحت زما حکومت ختم شوی دی. عمران خان په امریکای هم الزام لګولو چې د امریکای په خوله باندې زما حکومت ختم شو او په اسټابلیشمنت باندې به هم ګوتو چتوله چې اسټابلیشمنت زما حکومت د امریکای په خوله باندې ختم کړی دی. مطلب عمران خان هغه ټایم کې وی چې امریکای او اسټابلیشمنت زما حکومت ختم کړی دی. بل طرف ته نون لیگ او بلاول بھټو په هر جلسه کې په هر کانفرنس کې په هر انټرویو کې دا خبره کوله چې د عمران خان حکومت مو ختم کړی. ټول سیاسي پارټیان را یوځای شو موږ د حکومت ختم کو چون کې غي د جنرال قمر باجوا او د جنرال فیض حمید حواله سره هیڅ قسم خبره نه کوله. او هغه وخت د پی ډی ایم سربراه چې کوم هغه مولانا فضل الرحمن صاحب اوس هغه مولانا چې کوم د ټول حقیقت ښکارا کړی دی او هغه مولانا چې کوم د ټول خبرې میدان ته راوښتي دي. مولانا صاحب ویلي دی ګوره چې موږ ټول سیاسي جماعتونه باجوا او جنرال فیض حمید صاحب راوغوستو موږ یې کینولو او موږ ته وی چې تاسو د عمران خان خلاف تحریک عدم اعتماد اوچلوي. مولانا وی چې هغه وخت ما ځکه انکار نکو هغه وخت ځکه شاله نشم کچري هغه وخت کې زه شاله کېدی نو بیا به دوی په ما باندې الزام لګولو چې تا عمران خان بچ کو زمونږ نه تا د عمران خان حکومت بچ کو. نو هغه ټایم کې وی ځکه ما څه خبره نه کوله. اوس مولانا دا هم ویلي چې اسټابلیشمنت په عربونو روپۍ اغېشتې دي او ټول الیکشن کې نون لیگ ته سیټونه ورکړي دي. مطلب اوس دا خبرې چې کوم دی میدان ته راځي جي. اوس که دا ټولې خبرې رښتیا وي نو بیا په سایفر کیس کې څه حقیقت خو نشته. بیا سایفر کیس کې خو عمران خان ته ډېر زر ریلیف میلاوېدو واله دی. اوس مولانا ولې دا دومره غټې خبرې میدان ته راوښتې دا خبرې مخکې ولې مولانا صاحب نه کولې اوس یې ولې دا ټولې خبرې میدان ته راوستې. نو په دې باندې اوس خبره کوو جي. اصل کې که تاسو وګورئ د پی ډی ایم سربراه چې کوم هغه مولانا فضل الرحمن صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب د پی ډی ایم صدر و جي. خو چې کله مولانا ته فایده ونه رسېده دی له پته مولانا صاحب له پته ولګېده چې دی له خو سیټونه ملو شو ما ته هیڅ قسم سیټ ملو نه شو ما له پکړو چا غیا روانو چوله چونکه دای په هغه بیٹک کې چودري سجاد حسین دی ګرالته یو میټینګ هم کو چې کې مولانا صاحب نو مولانا صاحب له داغه دعوت هم نو ورکړي. نو هغه میټینګ نه پس مولانا صاحب چې کم دی رامیدات نشوي دی ټول حقایق ښکارا کړل. زرای دا هم ویلي چې پی ټی آی بډیر مخ کې مولانا ته وی چې دای نه کلار شه دای نه وړه پی ډی ایم سره مې یو ځکهګه دا پی ډی ایم به ته استعمال کړي او بیا به دی پری دی. نو بالکل هغه خبره هم د پی ټی آی ریشا شو. بل تر اوسه پورې که تاسو ګورئ جنرال فیض حمید د مولانا په الزاماتو باندې خپل بیان هم جاری کړی. جنرال فیض حمید ویلي دي چې مولانا صاحب چې کوم دی اسې په ما باندې الزامات لګوي داسې هیڅ قسم نشته. په هغې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. خو مولانا صاحب اوس ځکه رامیدان ته شو که نه چې صفا خبره درلو کوم مولانا صاحب اوس ځکه رامیدان ته شو چې هغه له پته ولګوي دغه خلکو زه استعمال کم په کې پی کې د خلکو خلاف استعمال کم او زما زیات اوټ چې کوم دی په کې پی کې کې دی کې پی کې کې ماله اوټ میلاو نه شو خلک یې زما خلاف کو اوس دی ماله څه سیټ مرانو کو اوس دای مال سه غیام وانه چوله. نو مولانا صاحب وی چې راشه اوس دستا وخت کو اوس هم ته نه را پاسې اوس هم ته دغه خلکو خلاف کېږي نو بس تا سیاست ختمېدو واله دی. څنګه چې د پرویز خټک څنګه چې د نورو سیاست ختم شو نو کېدای شي داسې زما سیاست هم ختم شي. نو مولانا له پته ولګېده دا مولانا اوس را پاسېدلی دی هم دغه خلکو خلاف شوی دی. اوس هغه خلکو له ډېرې مینت کوي چې راشه تاله مونږ غټه عهده درکو غټ سیټ بدله درکو شهباز شریف ورپسې بار بار رابطې کوي. خو مولانا وایي نه بس څومره چې د استعمال کوم دومره ډېرو نور به تاسو باندې استعمالوئ جي.
او جنرال فیض امیر صاحب چې کوم دی ویلي دي چې هغه وخت څه ټایم تاسو دغه مطلب د عمران خان حکومت راغورځولو نو هغه ټایم وایي زه کور کمانډر پېښور وم او هغه وخت ډي جي آی اس آی چې کوم هغه لیفټیننټ جنرال ندیم انجم خو هغه ذکر پکې مولانا صاحب نه دی کړی او صرف زمانوم او د باجوا نوم یې غیشته دی او د ډي جي آی اس آی نوم پکې ولې نه دی اشترا جنرال فیض امیر چې کوم دی د مولانا په دغه بیان باندې مولانا په دغه حقایقو باندې خپل ریاکشن شو کړی دی بل بیګا د پی ډی آی وفد چې کوم دی اسد کیسر او نور هم د پی ټی آی اهم رهنما چې هغه مولانا صاحب سره ملاقات کړی دی ملاقات په دې وجه کړی دی چې یو ځل د لزوې ما یو ځل بیا کلیر کوم چې په دې باندې ما یو ډیټیل ویډیو جوړه هم که تاسو به کتلی هم خو ملاقات صرف د احتجاج د لپاره یو ځای کېدو د لپاره شوی دی کم احتجاج چې دی په 17 فروری باندې کوي په ټول ملک د داندلي خلاف صرف دغه داندلي خلاف د احتجاج د لپاره دی را یو ځای کېږي او د حکومت جوړولو د لپاره نه یو ځای کېږي چونکې پی ټی آی تر اوسه پورې د مولانا صاحب نه هیڅ قسم ډیمانډ نه دی کړی چې موږ ته د وزیر اعظم اوټ راکړه یا موږ سره د حکومت جوړولو د لپاره یو ځای شه دی کې هیڅ قسم ډیمانډ پی ټی آی له تر اوسه د مولانا نه دی کړی چونکې دا اتحاد چې کېږي دا صرف او صرف د احتجاج د لپاره کېږي او د داندلي خلاف اواز اوچتولو د لپاره کېږي نور داسې غټ اتحاد نه کېږي نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام